الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم سامعین محترم تاسو ته معلومه ده چې دا د ذی الحجې میاشت چالو شوې ده او بل اتفاق لسمه ذی الحجه د بت په ورځ باندې ده یعنی د لوی اختر ورځ دا د بد ورځ د لوی اختر ورځ ګرځي او ټول خلک منډه ته مازیګر کې رواني چې چانم تاسو کې صد پار رواني نو قربانه اغستلو د پار رواني او هر چا ته دا خبره معلومه ده چې قرباني سنت د چا دی او د قربانه تاریخ سره قربانی د کم ځای نه را روانه ده او مقصد د قربانی څه دی نو دا خبره هر چاته معلومه ده چې کله کائنات کې الله انسان پیدا کړو د انسان پیدایش سره د قربانی وجود یو وجود د باسره یو وجود د دال سره د قربانه وجود الله د انسانیت د وجود سره کائنات ترا لګلې دي حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی رومبنه پیغمبر او رومبنه انسان د کائنات ته او تاسو ټول ته معلومه ده چې الله په کائنات کې مخلوقات ډېر پیدا کړی دي हवा के मलवतों वाला मार्गान शता उबो के गर्जेदो वाला मयान शता हशरातुल अर्ज दज़मके लांदे पर सुरू वगैरह के नास हुई ज़मके पसर पसदो भूली गर्जेदो वाला जनावरों शता जिन्नातम अल्लाह पैदा करी दी आसमानी मखलूक फरिश्ते अल्लाह पैदा करी दी इंसानी हम पैदा कर दे د انسانیت درشت هدایت لپاره الله په انسانانو کې پیغمبران را لېږلي دي
هغه پیغمبرانو کې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی او د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم بعثت تقریبا ټول مخلوقات ته هم شوه دی اکثری مفسرین په نسبت باندې لومبني پیغمبر الله انسان چې کائنات ترا لګلو نو د ټول مخلوقات هم را لګلي لیکن په دې ټول مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات یعنی په مخلوقاتو کې اشرف انسان را لګلي او بیا الله انسان لا شرافت دغه مور کړی دی عقل مور کړی دی سوچ سمجھ مور کړی دی بیا د رشد او د هدایت لارې هم الله خولي دی او غلارو د پاره انبیا را لګلی دي رمبنه انسان په کائنات کې چې الله ول هغه نبی را لګلی دی یعنی گویا انسانیت عمومی انسانیت چې کوم دی د نبی نه علاوه چې عام انسان ورته ویل شي هغه الله ول نه پیدا کړی اولی نبی پیدا کړی نو بیا عام انسان او په اخر کې الله بیا نبی را لګلی دی خو دا آخري نبی د پاره بیا ټول امتونه تر قیامت ټول ته ویلي دي چې بس دغه ستاسو آخري نبی د نه بعد بل را لېږم نه بس د آخري نبی د نه بعد چې څومره انسانان راځي نو بس هغه د په لاره باندې روان دي حضرت آدم صفی الله الله راولېږلو پیغمبر د الله حضرت آدم علیه السلام لا الله اولاد ورکړو ډیرو ملحدینو په دې باندې اعتراضات مشتا او اعتراضات خصوصا چې کله افغانستان کې امارت اسلامی په مخ کې باندې روان شو نو په دغه وخت کې د ملحدینو او اعتراضات چې په سوشل میډیا به کم ډیر زیات کېدل هغه تقریبا کم شو بلکې د هیڅ برابر شو تر دغه پورې د ملحدینو اعتراضات چونو د فیسبوک باندې نډکو مسلمانانو ته کنزلونه هم دا ډکو د لوی علماء ته کنزلونه هم دا ډکو غینه بعد تقریبا دا کم شي ملحدینو دا اعتراض ومو چې د آدم علیه السلام چونکه دې ځکه یو بل خبره ستاسو ذهن کې راولم قران کریم کې د سابقین ذکر دي سابقین یو ډله تیر شوی دا په دنیا کې د سابقین قانون دا و چې خور سره نکاح کیږي مور سره نکاح کیږي او لور سره نکاح کیږي هغه و د خور مور او د لور تمیز نه کولو دغه ملحدینو کې بعضی وغي اعتراض دا کولو چې الله تعالی د مسلمانان وایي چې الله کائنات ته رومبنه نبی پیغمبر را لېږلی او پیغمبر په نه غلار باندې رواني پیغمبر لا الله تعالی دو زامن ورکړه دوی لور ورکړه نو د پیغمبر زوی د پیغمبر لور سره چې واده کو نو دا ور د خور سره نکاح نه کړي نو کاغله د ور د خور سره نکاح جایز مونږ د پاره ولې ناجایز ده نو د دې جوابات خورل قسمه خو علمي جواب چې علما کوم ورکړي نو غدا ورکړي چې آدم علی السلام چون کډمبنه انسان دی او دړمبني انسان دړمبني حملنا دوا اولاد الله پیدا کړل نو دا دواړه ورو خور شو او غیر ورو خور پیدا کړی دي چونکه الله توالد او تناسل په ذریعہ باندې کائنات مخ کې خورول غواړي او د آدم علیه السلام د دغه بیبي د بل حملنا چې کوم دوا پیدا شو نو هغه په یو حمل کې چې کوم دوه ورو خور پیدا شوی دي دا یو بل سره نکاح الله حرام وګرځولا او د لومبني حمل او د دویم حمل د دین نکاح الله یو بل سره دی جایز وګرځولا حکم د الله دی او د الله په حکم کې ثبوت والی نشي کچري الزامي جواب ورکیږي نو الزامي جواب دام ورکیږي چې حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دي او داسې صحابي دي چې جنت زیره ورته ملاويږي او د ملګرو سره ناس دي او دا ټول ملګری چې کله خوراک کوي د خوراک په میانس کې په دسترخوان باندې د اوبو په ځای باندې شراب پراتی دي شراب ټولس کی دغه وخت الله حکم نو
داغه د بندیز حکم نو رسول الله د بندیز حکم راولې غلو نو چې څو وخت د بندیز حکم نو بس ټکو چې بندیز حکم راغی بیانو یا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله بعثت شو نو حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فدغه ځای کې چې روانې د محرمات په باب کې نو قران کریم بین الاختین هم قران کریم حکم دغه وخت نازل کړو چې اوس نه بعد د دوو خويندو په یو نکاح کې د یو خاوند سره ساتل د حرام دي اوس قران کریم دغه ځای کې وی چې ما قد سلف چې مخکې کوم شی دي داسې نو دغه اجازه ته کته خويندې د یو خاوند په نکاح کې نو ما قد سلف باندې قران کریم عفو قلم را کاغل والله او اوس د پاره حکم دادې چې دوا خويندې چې دغه د یو خاوند سره په ژوندۍ کې چې دواړه جمدې نکاح نکېږي که یو خور مړ شو د بل بیا نکاح کې دی شي یا یوې خور ته طلاق ملاو شو عدت پوره شو بیا د بل خور نکاح د سړی سره کې دی شي لیکن د دواړو خويندو په یو نکاح کې د یو خاوند سره راجمع کېدل د دې جواز قران کریم ختم کړو که یو وفات شي نو بیا قران کریم جواز پیش کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواز پیش کړو که یوې ته طلاق ملاو شي عدت پوره شو نو جواز پیش کړو صلی الله علیه دغه جواز او د عدم جواز تاسو کولای شي فیصله دا غدا په خپل خوخه باندې یو ځکه قانون جوړ کړی دی بس داسې دی د پیغمبر بیبیان مبارک قرآن وی چې وازواجه امهاتکم د پیغمبر بیبیان استاسو مین دي اوس چې مین دي نو د مور وراثت اولاد تزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوردې قرآن چې وی چې وازواجه امهاتکم نو دا په باب د پرده کې ستاسو مین دي نه دي په باب د وراثت کې ستاسو مین دي نه دي د پیغمبر لونه چې دی غي سره نکاح کې دي شي نو په باب د نکاح کې د مین د ستاسو مین دي خود دي اولاد د پاره دغه حکم د دې مین دیوالي والا نه دي بس مونږ ټیک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریح کړو موږ منله زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته فرمایلی دي زمونږ امرنا وسلم نه او په کائنات کې یو د رب فرمان یو د پیغمبر فرمان په دې کې موږ د دلیل تابع نه یو موږ دې کې دلیل نه غواړو نه د دلیل موږ ته ضرورت شته نه دې کې دلیل ضروری دی او نه په دې کې موږ د دلیل تقاضا کولی شو ځکه حکم د الله راغی حکم د پیغمبر راغی خبره ختمه شوه الله د پیغمبر بارک مو فرمایل چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا نو چې دا کوم جواب دی نو دا جواب د ملحدین یو بل اعتراض برازي نو هغه د پاره دا جواب چونی هغه اعتراض بنا راځي چې ملحدین دوی چې بھائی تاسو چې دا دومره ساروی اخلي او دا په لګونو او پیرګونو باندې ساروی واغستې شي یو ساروی نن سبا تاسو پته ده عمران خانی پته ده یو نیم لاکھ روپے ساروی دے لاکھ روپے ساروی دے اس پر لاکھ او په یو نیم لاکھ روپے یو سړی په لاکھ روپے باندې ساروی اخلي نو چې صرف د مردان آبادی را جمع کې نو د مردان په آبادی کې د اربونو نه خبر اړي اور پسې دا سزا چې صرف پاکستان رایات کې بیا اسلامی ممالک په سزا زی نو تقریبا یو نیم ارب نه زیات مسلمان دی په دنیا کې اوس دغه ټول انسانیت دی راجم کړو دا مسلمان دی راجم کړو دا ټول قرباني کوي نو دا د کربونو ناړېدل خبره ده نو دا کربونه کدی غریبانو لور کړند غریبانو ژوندۍ په جوړیږي ولنه ورکه غریبانو لا موږ وایو بس دا الله حکم دی الله فرمایي چې لن ينال الله لحومها نرسیږي تاسو الله ته دی غوخه ولا دماؤها ندی ویني ولكن يناله التقوى منكم بس الله ته صرف تاسو یره چې دا غرسیږي چې دا بنده زمانه یریږي زماده یری دا پلان کې کار کړي دې کنه دې کړي تعالی الله زکات کې نصاب جدا مقرر کړ په قرباني کې د شرایط او نصاب جدا مقرر کړ په زکات کې چې په نصاب کې حولانه حول چې د ضروري په مال باندې قرباني کې حولانه حول نشتا
نن یو سړی سره مال راغی او د نصاب برابر 52 تولو چاندې ته قیمت ورسېدو قربانی په لازم ده زکات په نشته کنن مرسر راغی کال به تیری د یو سړی خپل کور دی په دې کور کې اوسېږي یو ایکسترا بل کور ور سره پروت په کرایه ور کړی زکات باغ کور باندې نشته په دې کورم نشته قربانی کړه ایکسترا کور ور سره د قربانی پښتا یو سړی سره قران کریم دی د قربانۍ د مسائل یو عجیب انداز دی د خپل یو حیثیت دی یو سړی سره قران کریم دی ډېر خسته جوړ کړی دی او په قران کریم قیمت چې د هغه د 52 تولو د چاندې نه زیات دی ودا چې قرانونه شتا 52 تولو چاندې نه زیات دی شریعت سوی کدی قران کې د تلاوت کوي نو قربانی پینشته چې نور ور سره سنی او کدی قران کې تلاوت نه کوي نو دې قران په وجم په د باندې قربانی شته سوچ وکړئ تاسو البدایه و نهایه په دې باندې پاخه لیکل کړي دلایل په پیش کړي داس ورپسې رازا اوس زما الله دې ځکه دا حکم د الله د آیاتونو نه او د پیغمبر د احادیثو نه فقها راغسته دي ولی راغسته دي ذکر راغسته دي چې یو سړی وای چې د بندا د ضرورت نه زائد مال اوس دې ځکه دا قران کریم کې چې د تلاوت نه کوي نو د ضرورت نه زائد شو او که تلاوت کوي د په ضرورت کې دي اوس چې تلاوت نه کوي ضرورت نه زائد دي دا فقها دې طرف تم ذهن بوتلو هغه قربانی په لازم را یا دا تاسو وګوره زه یو مسله تاسو ته بلم بیان کوم بیا په خیر د مفتیانو نه فتوا واخلې د موبایل ضرورت دی اوس د کوم موبایل ضرورت دی یو سړی وایي نن د انټرنیټ دنیا دا انټرنیټ په وجه باندې د غټ موبایل ساتم ټیک د غټ موبایل ساتي په 100,000 روپے داسې موبایل غټو کې ملاويږي چې ته په خبرونه کته شي ته په فیسبوک کته شي ته په ټوئیټر کته شي ته په واتس اپ کته شي دار څه کول شي او تاسو سره په جیب کې پروت دی د 3 لک روپو موبایل نن سبا په دونی میوالي نو 50 په بیا ټي ټي اي د څه شي هغه ته وجمع کې پی ټي اي ته بیا 500 سره جمع کې عمران خانی په کار ده خیال مو ده اوس چې پی ټی اي ته 500 سره جمع کې نو په 3 لک روپے باندې تا موبایل واغستو زما زوی ته ضرورت د موبایل ټیک دشتا زما زوی ته ضرورت شته نن د وخت ضرورت دی او زما زوی چې د سره کوم موبایل له نو دا موبایل د غټ موبایل مرکز ورکوم د 100,000 روپو د ورکوم 15,000 روپو د ورکوم اگر چې دام جایز نه به کار دی چې بس دغه نوکیا سنو میوا مخکې چې ګورو 812 نوکیا 105 ډیر شي پکې نوکیا 1112 ارس پکې هغه نوکیا ورلور ته ضرورت به پوره کیږي ستاره به تکیږي ته وای چیرې کې دې شي باز ټیم د سره دغه پیکج نی واتس اپ پیکج زپ واتس اپ پیکج 15,000 باندې موبایل ملاويږي په 10,000 ملاويږي د گزاره به چلیږي اوس د 3 لک روپو موبایل د سره د ضرورت نه زیات ته قرباني وکړي موټر سایکل یو د ضرورت موټر د یو سړی سره یو سړی اوس هغه د ضرورت شی دی اوس هغه د ضرورت شی کده هر څومره پیسو تا سره دی او ستا ضرورت دی دا غیر علاوه در سره سنیش در پتا پاغه قربانی ناراضي قربانی به ناراضي لیکن دې زیدی د ضرورت نشي ویلې یا د نن زمانه نوجوانانو الکانو د موټر سایکل کم شوقي موټر سایکل چي دي یو موټر سایکل ضرورت دی یو سړی دې دفتر ته ځي بس کې بسي باغی زی راځي او چل ورلا الله ورسته بس په دې ترخ کې وباسي هر چا سره کا دا سره کټ کیږي نو مړ دکړم وباسي په دې طرف کاغه اشاره لګولي راتاوی نو ته په غلط روان دی کاغه پر راتاو شو دوه نو هغه به سره هسپتال ته خپل گاډي هم جوړي دلته هم علاج کوي او بیا ورته د ټول خاندان وو چې ټول دې راتاوی دي تا شیشه کې شاته نه کتل چې سیب را روان دي سیب په غلط را روان دي اوس کچري دغه د پاره یو قانون وې او دا شوقیه نه وې نو دا سيزونه باندې کېدل خو شوقیه د ځکه کې نن سبا تیز رفتار شوقیه ده الکان چې لوګون د ګوډی شي
بزان له تیز رفتار واخلو نو هغې کې دوه کاره کېږي مزدوري خو څوک نه کوي که تاسو وایي چې تیز رفتار یې په دې روډ ګرځي دا مزدوري کوي دي کې یو څو غریبانان به مزدوري کوي نور ټول شوقیه فنکاران دي تاسو وینئ دا به خبره نه کومه په دغه په د باندې قرباني لازمیږي شریعت دې حد پورې ویلي دي چې د یو سړي په کور کې غنم یا اوړه پراته دي او د ضرورت نه زیات دي او د هغې قیمت 52 تولو چاندی ته رسي نو دې به هم قرباني کړي شي بیا یو عجیبه خبره په زکات کې بلوغ شرط دی قربانۍ کې بلوغ شرط هم نه دی په زکات کې بالغېدل شرط دی چې یو سړی بالغ دی او د نصاب ته دی ورسي نو دی به زکات ورکوي په فطرانه او په قربانۍ کې بالغېدل هم شرط نه دی نابالغه باندې هم شته وګورئ فقهاو اقوال بیا ورپسې مقصدي تاریخ یې وګوره چې تاریخ یې د کوم ځای نه دی صرف په اسلام اعتراضات خو نه دي داسې به نن اعتراض دا شي نن د پارجي اعتراض دا دی څه اعتراض دی جی اعتراض دا دی چې دا لاک روپۍ باندې څاروی دی په 1.5 لاک کې څوک اخلي په 2 لک روپۍ اخلي نو که دا غریبانانو له ورکړي ما پسې یو کس راغی ما ته وایي چې زما خور ده او ما سره زکات پیسې دي زه خور له زکات پیسې ورکولی شم ما ورته وی خور له دي هغه نه مې لا رښتیا تپوس نه و کړی ما ته علم و چې د سره د خویندو حصې دي د پیسه نه ده ورکړې خپلې خور له ما ورته ویم نه په خور باندې ستا زکات نه کېږي وایي چې ما په ډېرو علماو نه تپوس وکړم هغې ته پېژندې نه چې دا پوخ حرامي دی هغې ته نه پېژندې تا چې د خور په حصه باندې خېټه اچولې ده او ورکې ته هغې له زکات نو دا خو ته د هغې د مال نه زکات ورکې د هغې په جیدات ته قابض یې د هغې په پیسو باندې قابض یې خو پښتون ته به دا مسله نه بیانې پښتون پې خفه کېږي پښتون ته خو مسله نه بیانې پښتون ته خو حق بیانې پښتون په هغې خفه کېږي اوس د خور دغه حصه که تا دې له ورکړم دا د زکات متمني نه ده بیا نه دې د زکات ضرورت راځي داسې قرباني هم ده اوس دغه خور چې کومې قربانۍ ضایع کېږي کوم زکاتونه ضایع کېږي نو کوم رور چې تیسه نیولې د قیامت په ورځ به دې د هغې په وجه مری نه نیولی شي دغه خور نه شي نیولی هغې نه به ته قبضه کړي دي او د نصاب مالکه ده خو شی د ده لاس کې ټول قبضه ده اچولې ده چې د قبضه اچولې ده هغه قرباني نه کوي د قبضه اچولې ده هغه زکات نه ورکوي ځکه قبضه ده سره ده اوس چې د هر څه قبضه کړي دي هغه زکات نشي ورکولی هغه قرباني نشي کولی په هغې حج فرض دی ځکه چې د هغې خو دا مال شته بالقوه خو هغه د مال مالکه ده بالفعل هغه مالکه نه ده د دې قبضه کړی دی چې د قبضه کړی یا حج لم نه ځي د هغې هغه وبال هم په ډېر اور باندې راځي لیکن چاته د شریعت دا مسله بیان کړي نن سبا خلک کوي چې کاروبارونه تباه دي تا ته هم پته ده چې تباه دي ما ته هم پته ده چې تباه دي چې لکه په یو میډل کلاس سړي باندې د بجلی بل 500,000 روپۍ راشي دغه د کرونې وبا کاروبارونه بند اخوا ته په خوا به خلکو وي زه پیازو سره به روټۍ وخورم پیاز هم نشي اخیستی او په دې حالاتو کې یو سړی وایي کاروبار خراب دی جی د زکات څه مسله ده جی چې څومره مال ستا دکان کې پروت دی زکات پې شته جی د قربانۍ څنګه مسله ده قرباني خو په کال تېرېدل هم نشته ما تاسو ته خبر بیان کړه دا شرط هم نشته حولان حول چې دې وخت در سره څومره دي او هغه د نصاب نه اړېږي 52 تولو چاندی نه او 52 تولو چاندی چې ده نو 25,000 روپۍ به ترې جوړېږي تقریبا داسې به یې تاسو کوي په 900 روپۍ توله ده نو چې په 900 روپۍ توله ده نو 45,000 روپۍ 46,000 روپۍ به جوړېږي یو سړي سره د دومره ملکیت یو شی د ده ضرورت نه زیات پروت دی به قرباني کوي که نقدي وي او که ساماني ما تاسو ته څه وویل که غنم او اوړه د ضرورت نه زیات هم فقهاو لیکلي دي چې قرباني به کوي بلکې دارالعلوم حقانیه نه دارالتصنیف د دارالعلوم حقانیه نه او د دارالتصنیف د خالق آباد نه
چې کوم دی وخت کې فتوا راغلی د اندازې مطابق دغه قانون دی. اوس موږ تاریخ ته ګورو بل یو خبره ډیره عجیبه او دا زه بار بار هر وخت کوم خو زمونږ خلک په دې موږ دغه ته ورشو. ما بل ورځ سروې اخیستو نو ما یو هلک ته ټلیفون وکړو. ما ورته ویې مې هلکه سروي دې راوستي دي؟ وی او سروي مې راوستي دي. ما ورته ویې مې ښه دي مزېدار دي؟ وی او چې مزېدار دي. مې هلکه ریټونه نن سبا څه دي؟ هغه ما ته وایي چې 1.5 लाख روپۍ هم پکې شته او 1,30,000 هم پکې شته او مې لکه ارزان پکې نشته. نو وایي 1,10,1,15 پورې اخري ارزان دی خو هغه ستاسو دپاره نه دی. ما ورته ویې مې لکه ولې هغې کې څه چل دی؟ نو ما ته وایي نه جي په تاسو پوره نه دی. مې څنګه پوره نه دی؟ وی هغه چې ستاسو خو مېلمانه هم ډېر دي ستاسو په کور پوره نه دی. نو ما ورته ویې خدای دې غرق ته زه غوښې له خو نه اخلم. مونږه میلې ته لاړ شو دا ضروري خبرې دي ټولې ور ذهن کې کېدې. مونږ میلې ته لاړ شو مونږ اووه کسان یو چې په شریکه باندې اووه کسانو قرباني اخیستلي. نو مونږ چې ورشو نو مونږ نه دغه تپوس وکړي میله کې کوم سړی چې څاروي خرڅوي نو هغه ډېر تپوس مونږ نه دا کوي چې په څو کوره به اخلي. چې مونږ ورته وایو په 4 کوره به اخلم او دا ستاسو برابر دی. بل ورته وایي زه په 2 کوره اخلم دا ستاسو برابر نه دی. اوس دا چې کم د 4 کورو په حساب باندې لږ وړوکې ارزان او د 2 کورو په حساب باندې لږ غټ لږ ګران د دې دواړو قرباني نه کېږي. دغه د غوښې حساب ولګو او څه کال تاسو کې به هغه کسان هم ناست دي چې کوم دی میلو ته ځي پنجاب میلو ته ځي پنجاب په میله کې ورته تله لګولې ده. اوس نن سبا اسم جاندار شی تلل حرام دي هغې کې چرګ هم شامل دی. دا چرګان چې تلی دا حرام دي. بیا دې په تللو کې هم چل دی هغې تاسو ټول پوهېږي. نو چې په تللو کې هم در سره دغه ځای دوکه وکړه نو په دغه دوکه کې هغه چې کور ته کمې وړې هغه هم حرامې دي. چې چرګ ودرې نو ده به جدا وزن وي چې کېنې جدا وزن به وي. ته لاړ شه تله کې ودرېږه ستا د خپو زور ورسره شامل شي ده به 3 کیلو زیاتې چې کېناستې ده به 3 کیلو کمې ځکه بیا ستا زور ورسره نشته صرف ستا وزن دی. اوس په میله کې قربانۍ دپاره ته څاروی اخلي هغه وایي قربانۍ څاروی به درته تلم په تول به اخلي. اوس چې ته په تول باندې اخلي نو تا د غوښې په حساب باندې واغستو. چې تا د غوښې په حساب واغستو ستا نیت د غوښې شو. چې نیت دې د غوښې شو ستا قرباني نه کېږي. بلکې دې حده پورې فقهاو لیکلي دي چې 2 کسان دي په یو ډل کې 2 کسانو په شریکه باندې قربانۍ څاروی واغستو. په دې کې یو کس چې دی نورو ته معلومه ده چې د یو کس نیت د غوښې دی یا چاته د ښودنې دی د الله د رضا مقصد ونه ګرځي چاته د ښودنې شو یا په مقابله شو یا د غوښې شو د قرباني نه کېږي د شپږو مور سره نه کېږي. ځکه څه وخت چاړه راکاږلی شي د دې واړو نیت به کېږي. بل زمونږ یو بله دې ځای کې بلې مسلې ته مې ذهن لاړو. مونږ څنګه چلي بعضې خلک داسې هم کوي قربانۍ کې وایي مونږ خو دومره وس نشته کور کې 4-5 کس وي بس د ټولو طرفه به یو قرباني وکړو. نو که د 2 د طرفه د 5 د طرفه د 6 د طرفه د ټولو طرفه په شریکه باندې تل کې یو حصه واغسته په ټل کې د 3 حصې یو څاروی 3 حصې تقسیم شو. نو په دغه 3 حصو کې یو حصه یو سړي ځان له واغسته قرباني بله واغسته دا بله چې دا دی بس دا زمونږ د ټولو د طرفه شوه زمونږ د 3 کسو د طرفه شو. نو په قربانۍ کې کسان 6 شو 5 شو خو قرباني حرام ده د قرباني نه کېږي د نورو موسم نه کېږي. ولې د حصه متعین کړي د یو کس دپاره دنه او ټلې پوره اخیستې د یو کس په حساب او تعین یې پکې کړی نه دی. دې داسې وکړي چې د هغې له یو حصه دې په کور کې 5 دي د 5 حصې مقرر کړي په دې حساب د حصه واخلي پکې. روغ څاروی یو سړي واغسته روغ څاروی او په کور کې دا 8 کسان دي دی به زمونږ ټولو طرفه په شریکه شو قرباني ونه شوه. ځکه چې تعین د یو د حصې ونه شو او په 8 باندې تقسیم راغی. بعضې خلک وایي چې پلار مې مړ دی قرباني کولو اراده مې ده کېدی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره کېدی شي ابوبکر د پاره کېدی شي عمر د پاره کېدی شي علي د پاره کېدی شي. اوس یو سړی وایي چې بس
دا شپږی سي زمونږ د کور شوي او دا یوه حصه د نبی علیہ السلام او زما پلار او د ټولو د پاره شوه نو د دې ثواب د ټولو ته خو بخلی شي متعین به ځان لکه خو د ټولو د پاره تعین د حصے وکړو قرباني ونه شوه یو تعین د حصے دی نو د حصے تعین د یو کس لپاره راځي دوی پکې نه شریکېږي او یو ثواب بخل دی نو ثواب بخل ته 2000 کسانو تم بخل شي یو کس د طرف وکا او ثواب 1000 ته وبخون ټول ته ثواب رسي هغه د چا راته رسي او د چا ما سره رسي او د چا پوره رسي هغه د الله نظام دی لیکن تعین به ته یو کس کې مونږ یو کس تعین نشته سوچ خبرې دي ډېرې بعض خلک دا خبرو کی چې فلان کې سودی دی او د قرباني کیږي مونږ وایو او قرباني په د باندې جدا وجود دی سود د جدا لعنت دی د سود سزا به د ملاویږي خو د قرباني وجوب به د نه چې د کوم قرباني ونی ولا وجوب به د نه غورځيږي په دې باندې قرباني د دوه شو البته د قرباني ثواب نه ثواب د نه ملاویږي ولیکن اوس یو سره سودی دی او تا ته معلوم دی چې د ښکارا سود کوي نو تی پټل کې نشي شریک کول تی ټل کې شریکې ستا قرباني نه کیږي بل د وخت نیت کړي دی بیا هم ستا قرباني نه کیږي یو پکې د وخت نیت کړي دی شپږ واړه نور جزان متقیان پرهیزګار دي خو دې ته پته ده چې د فلان کې ګوره د وخت د پاره کوي او دوی وایي راځه زموږ پټل برابرېږي نو په د باندې د ټولو قرباني لاړه ختم شو سودی ځان سره نشي شریکولی چې ښکاره سود کوي او پته یې درته ښکاره سود کوي او تا ته پته یو خلک وایي فلان کې سودی دی نه کفا بالمرء کذبا يحدث بكل ما سمع حدیث لاندې هغه نه دی شامل هغه تا واورېدل پتا دلیل نشته دا خو شریعت شته نه شریعت نشته بازار کې یو سړی روان دی ته وایې دا زنایي دی او د شریعت قانون په ملک کې وې نو ستا د خلینه لفظ و تو سره به تا ته اتیا کوړې میلاویږي اول به دې راولي لکه ما تاسو ته ذکر کړو چې یو ښځه وفات شوه بله ښځه غسل ورکوي چې بله ښځه غسل ورکوي د غسل په دوران کې اچانک دا ښځه د نورو ښځو ته وایي دې له غسل ورکولو وي د دې فلانکی سره لین دین او زنا به یې کوله فلانکي سره چې څنګه دا وي لاس یې د هغې په پتون باندې داسې پروت و صفا کوی لکه غسل یې ورکو هغه مړه وه او په هغه ځای لاس ونښته چې لاس ونښته خلک راغلل لاس نه جدا کېږي خلک وایي مړه تر اوسه لا نه یې لامبولې هغه وایي زما لاس نښتی دی مدیان د مړي ناست دي او د دې ښځې ملګري خپل خپلوان هم ناست دي نو د دې خپل خپلوان وایي چې بس د دې مړي نه دغه ځای نه غوښه کټ کړي د دې لاس به ترې را جدا شي د مړي مدیان وی ورسا وی ولې زموږ مړي نه به ولې پتون کټ کېږي نو هغوی وي بیا دې ښځې نه لاس کټ کړي هغوی ولې ګناه یې کړی ستاسو مړي له غسل ورکول به ترې لاس کټ کړي وګرځېدل علماو سره فتوا نه وه چار چاپېره په علماو باندې ګرځي امام مالک رحمت الله علیه په دغه وخت کې قاضي القضات جج ججم امام مالک غوندې وه ماشاءالله چې جج وي او د امام مالک غوندې وي چې جج وي او د امام مالک غوندې چې جج وي د امام ابو حنیفه غوندې وي جج لجی مسله لاړه امام مالک رحمت الله علیه په دغه وخت د مدینه منورې قاضي و مسله دا راغلی وي چې ما دا مړی نه لیدلې خواته نیم تلې لیدل نه خو چې خواته نیم تلې زه مسله نشم بیانولی ای ورته وایي چې صاحب وبدي زه خو دا مسله راله حل لاړو امام مالک رحمت الله علیه پردې په شا د هغه ښځې نه تپوس کوي چې دا مړی تا لامبولو ستا لاسن ښتی دی هغه وایي او مخکې د مړي لامبولي دي او نور هم لامبولي دي هر وخت لامبو دا دغه وخت کې څه خبرې کولې چې دا لاس دې ونښته وې عامې خبرې مې دې ښځو سره کولې ورته وي دا کومې ښځې چې غسل ورکړې د دې باره کې د سنازیبا خبره خو نه ده کړې وې کړې مې ده وې څه دې کړې وه وې ما وی چې د دې فلانکي سړي سره لین دی نو زنا به کوله ورسره وې تا دا لیدلې وه هغه سره په زنا وې نه دې په خپل اقرار کړو درته چې ما زنا کړې د فلانکي سره نه څلور ګواهان د سره شته دې په زنا باندې نه نو زه د وخت قاضي دا فتوا ورکوم چې تا په یو پاکه ښځه باندې والمحصنات من النساء
دا په یو پاکه خزه باندې په محسنه خزه باندې د زنا تهمت لګولې ده لہذا تعالی دې په دې وخت باندې جلاد راشي او اتیا کوړي دې درکې لاسې په مړی مخته ده کوړي چالو شوې یو کم اتیاو ته کوړي ورسې د لاس لاغه سنخته ده خو چې اتیایم کوړي څنګه ورکړه لاس را جدا شو تهمت لګولې یو تهمت ده یو حقیقت ته حقیقت مطابق مسئلے تا ملتزان رسول دا یو لازمی امر دی منتدا مسائل ټول ته یاد دي چې جی لکه کټه سومره کټه جی درې مېسه کټي یاد هغه نه زیات بیا په قرباني نه کیږي خر کټ دی جی درې مېسه هغه نه زیات بیا په قرباني نه کیږي سترګې نظر دی جی او یا خسی زناور دی جی په خسی باندې فتوا دا د قرباني به کیږي یا داس چل دی جی غاپونه څنګه جی غاپونه شرط نه دی جو عمر شرط ته او ټیک دی چې موږ مولوی سی ویلو چې عمر شرط ته بس چې عمر 2 کال د قرباني به کیږي او کچېلې دی هغه یو کال دی او کګډ دی جی نو هغه شپږ میاشتې کوي خو کدا کال ګډانو سره ګرځي دغه بشان یو شرخکاری بيجي قرباني کیږي قربانه نمخ کې یو ساروی د دغه پماته شو یا یو ځای مات شو بیا په هغه باندې قرباني کیږي قربانه دوران کیږي که سمات شو بیا په قرباني کیږي ځکه دا دوران وخت را پرزول وخت مات شوی د قرباني کیږي مالدار دی چې قرباني راونی ولا هغه دغه نه روکه شو جی او بل بیا واغستا او بیا هغه یو غریب دی هغه نه روکه شو هغه بل واغستا بیا دواړه را پیدا شو دا مالدار به یو لالی غریب بدوال علی د پوس کوي مولوی سی ویلی و چې په دې غریب باندې فرض نه و واجب نه او لازم النفل بالشروط بزان باندې نفل دواړه غیم بزان لازم کړه دایم بزان لازم کړه مالدار باندې قرباني لازم او هغه به یو لاله ټول مسائل مونږ معلوم دي لیکن کوم چې ضروری مسائل دي دا غي نه مونږ ټول ذهنونه پاک دي جما په فیسبوک مسله اوریدلې و دا د پکې اورېدلې و چې در کړه قران کریم پروتي او تلاوت نکې او قیمت د 52 تولو چاندې نه ورواړې دو یا غي تورسې دو د دغه قران کریم په وجم پتا قرباني لازمه ده دا مسله د کتلې ورپسې دینی کتابونه دي جی دینی کتابونه که پراتی دي که مطالعه کیږي باغی بیان راځي باغی نه راځي قرباني نشته استاد سوچو کې مونږه اکثریت خلک جی د کور ورشي بس د ټولو طرف بس مونږ یې وسنی ولې دا تعین پکې نه کوي چې دا حصہ زما ده که په ټولو واجب مو یو کسب کې پزان مقرر کړم د دغه طرف خو به وشي کنه نو چې د ټولو طرفه مقرر کړم هغه شپږ واره د ځان سره چپکړې هم ته ډوبې حسنم تجھے بھی لے ډوبې گیا د ځان سره زه ته رسول په دې وجه باندې قربانۍ په مسایلو کې د قربانۍ په امورو کې احتیاط وکړي بل احتیاط مو کې چرته په پوزه په لتاواله چرته په سر په لتاواله پويږي نه ځان نه دي ترابان جوړ کړي را ټوب کې په غیره پرزو مغه ترا پرزولې دغه احتیاط مو کې ماشومه د فاطمه غو په فیسبوک تاسو ته ټیم په ټیم کاشن ملاويږي چې نن سبا غر وزیر رواني چې دا چل بکیږي هغه وزیر رواني چې دا چل بکیږي خیر ده نه بس یې غلط ته خیر نور تاسو په خپوي عزیزان من مسلمانان الحمدلله من ته تبلیغ والا ودرېږي مونږ ته وایي شکر دی چې مونږ الله انسانان پیدا کړی او بیا د مسلمان په کور کې پیدا کړی او بیا راته دا کلمه نصیب کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو بیا تبلیغ والا مونږ ته ساده باندې تبلیغ وکړي مونږ په سوچ نه کړو مونږ مزور اردن مونږ غته ګورو نه چې دې سوي حالانکه دا ساده باندې تبلیغي چې په اس کې نه ده په اس نه کوي دې چې کوم خبره کوي دا دومره قیمتي ده په کما په غور